أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تیرہ جمعہ میں خبر شروع کرے و تاسو تاودا کہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اعلان کرے دے او بیا دا پیغمبر علیہ السلام پا واسطہ دا خبر منتم دا کہ تاسو نصیحت ہوکے. نصیحت دا دے چے خلقو تا دا جنت او دا خوشحالو خبرے ہوکے چے پزڑکے دا اللہ او دا جنت مین پیدا شی او خلقو تا دا عذابونو بیانو کے چے کم عذاب حقیقت کے روان دے دا قبر او دا آخرت چے دا دوی پزڑکے یر پیدا شی او دوی اللہ سر او رسول سر او آخرت سر مین پیدا شی او گناہون پریدی. ترغیب و ترہیب ورتوی تبشیر و تنذیر ورتوی او بیا فرمائی فإن الذکر تنفع المؤمنین. منافقان بطری رکم فیدہ لی کافر بمدی رکم فیدہ لی خو جزڑکی پوری ایمانی او سوچا مسلمانی نو آغتا بڑی رفیدہ ملوشی. او قانون داده چه سڑی زمکا کے فصل کری او تخو مچائی نو چه کم زمکا صفاز مکی او اغا زرغونه کئی تیار از مکی او فصل دی پاکی کمزورم تخم اکر او دیرانم ورطوان چه سرم وان چه نو اغا زمکا پخپل طاقت منی نو فصل زرغونی خی زرغونی لگا خواری خواری او چه کم خورز مکی او شاعر از مکی نو کاغی که تخم واچه انواسید و سلوٹ ڈکی بروخی جی اتخم بمخری افیدہ نکی گورا زمیدار پا دی خبرو پویگی باران چه پا آباد از مکو چه سو نظر غنطیا پکیو شی او دغا باران چه پا کلک او پا ڈاگ از مکو شی او بپیو بیگی اس فیدہ تیوانلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بخاری شریف کے حدیث تے ویدری قسم ازمکی دی یو اغاز مکا دا چه پاغی بارانو شی نو اغاز مکا اغا اوبا زانتا جذب کی ریکا گی یو اغا اوبا پا خشکل کی در کی داغینا میوی روزی داغینا گیا روزی داغینا غل روزی داغینا فصلون روزی انسانان مخری و حیوانات مخری دا بیر بہترین فصل دے. دا دے مثال دا اغا علماء و دے مجتہدین و توئی چه پاغی دا قرآن و سنت بارانو شی اغوی پزلک جذب کی دان تیراک آگی او اغی دا قرآن و سنت نا دینی مسائل رو باسی دا میوو پا شکل کے او دا فصل او دا گیا پا شکل کے خلق دا فیدے اخلی. مجتہد کارم دا غدے چه اغا دا قرآن و سنت پزلک دان تیراک آگی او بیا دا غینا بلا مسئلے رو باسی یو آیت نا دیر مسئلے رو باسی دا یو حدیث نا دیر مسئلے رو باسی او خلقو لطیارین وڑے ورکی. بس لنڈ خبر دی چه استانا سکتا پوسو کی جدا ما پا بور کے مگا پریوزی سبکو نو دا حضور پاک زمانہ کی خبورون نو او دا مسئلہ چه دا صحابہ دا مگی کڑم ندا نو دا اگوی نور احادیث پکشتا دا اغینا مسئلہ رو باسی نو تا تا احسان کی تا تا واضح کی لکزمکا چوبر آکا گی تا لغزمکا اوبا پخپل شکل ندر کئی دا میوو دا گیاو دا درغنی پا شکل کے در کئی. دارنگ مجتہدین و فقہا چکل قرآن و سنت ووری نو تالا دا مسئلو پا شکل کے غدر کئی اغید زان مسئلے نجوڑی اغید قرآن و سنت نا چه اغا خوگی و بدی او خواگش شاد تی اغا پزان کے جذب کی نو داغینا مسئلے رو باسی تا تاسانا کی پلکونو مسئلے رو باسی. دویم آغا زمکہ دا چه اغا اوار چه اغا کلک زمکہ دا خو جاور دا
پاغي چې باران وشي نو هغه اوبه پکې ډنډ پرتی وي اوبه ضایع کوي نه خرابوي نه نو ته ورشه نو څاروي په سیرابه نو ته ورشه حوض پکې جوړ شي نو پټیلم ته خلق لخته وباسي نو مشکونم تی وړي په دې جوړو په دې غرونو علاقو کې دا ډنډونه ډېر زیات دي د دې مثال د محدثینو دی چې کوم د رسول الله مبارک احادیث خلق ته خي نو هغه احادیث چې د خوګو بو په شکل کې دي هغه تعالی ساتي ترازا کته په عمل کې نو عملم کوا او کتیز دکین اوس دکویم ثواب بدیم کیږي دریم اغاز مکه د زمارونو چې باران پیوشي نو او بدان تراکاږي داغز مکه د انما هي قیعان داغز مکه د او په خوږي ولالش او بزایش وي نه ځان تراخ کلی چې فصل زرغون کی او نه د لو ساتلې دقه مثال د منافق او د کافر دی دغه د عالم خبره و عمرې لکه غوړ منګي دی او په وګیس پیدا نشتا دغه د مولا صاحب تقریر مو اوري په داس اثر نه کوي اپوختانوي په یو وګي ووري په بلې وباسي په دا اثر نه کیږي دغه ځان ته په خلی مسلمانم وای خود دینه غوبزان ته نه راکاږي عمل په نه کوي د دینه غوبزان ته نه راکاږي چې مسله ته جوړه کی د دینه غوبزان سره نه ساتي چې مسلمان له فائدہ ورکړي او په خپل هم ته فائدہ والی دا پکې نشتا دا غوړ منګې دي نو ځکه الله فرمای فذکر د خلق ته نصیحت کې دما محبوبا او د امت د علماء او د خلق ته مواچ خلق ته نصیحتونه کې وګوره فإن الذکر تنفع المؤمنین لو یا فائدہ ما پکې لوي ټکی وې غټه فائدہ بد دې نصیحت نبی مسلمان اخلي ابا په عملو کې فائدہ وای ځکه کله ډیر زیات خوشاله شمه ودی خوشاله چې بعضی داسې خلک چې ظاهر کې د دین ګره نور خو الله ته پدره چې څوک الله ته نږدې دی دا خو پته نشتا حضور پاک فرمایي او سړی په ټول عمر د ایمان عملو کې نیک عمل بکای او د مرګ نم یو لش مخ کې با د باندې داسې چل وشي کافر او مرتد بشي او دوزخ ته ولاړ شي یا داسې عمل به وکړي چې هغه عمل به دوزخ ته ورلنګي ورو به غورځي او داسې سړی به چې ټول عمر به د کفر او بدعمله عمل کوي اخر وخت کې به داسې عمل وشي ایمان به راوړي توبه به وباسي چې دوزخ به الله جنت ته ولېږي نو د خاتمه پته مونږ ته نه لګي هغه رب العالمین ته لګي هغه الله ته لګي د دې وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله نه سوال کوي څه سوال کوي یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے اغزاتا چې زړونه ستا په لاس کې دي اړه راړه ته خدای زما زړه په دین باندې کلک کا یا مصرف القلوب اے اغزاتا چې زړه کله یو خوا کله بل خواړه صرف قلبی الی طاعتک خدای زما زړه خپل تابعداري ترا واړه نو هر وخت الله نه رونو دا سوال کوي چې خدایا ایمان دې را نصیب کړي دے الله په دې ایمان میں ټینګ پاتے کا د خاتمه پته نه لګي ګوره یا الله مسلمانی دې را کړي دا په دې میں ټینګ پاتے کا الله زما زړه نیکو طرف ترا واړه دا سوال د الله نه کوي دا ضروری سوال دی خبره مې دې پوره کولرونو چې کامل مسلمان نه غ فائدہ واخلي انسیت او ډیر داسې خلک چې هغه ته نو خبره مې دې پوره کوله چې داسې باز خلک ظاهر کې عملی ټیک نه نو بیا ما ته ټلیفونو کې یره وستا بیان مې وره توبه مې وستا منځونه مې شروع کړل قسم دې ډیر خوشاله شمه دا پلان کې ګناه مې کولا او هغه بیان مې وره دغه ګناه مې پرې خودا لمه خوشاله شي دا الله وی فإن الذکر تنفع المؤمنین مسلمان ته نصیحت پیدا رسي او بعد داسي وي ک زیما او قبل عالم څخه خبرو کې نو موږ نه غلطه کیږي کنه په خبرو کې ولی نه کیږي یا پچا خونه لګي داغه د مزاج مطابق نه نو بدر دم را پسې وي علماء پسې موي بدر دم وي دا هغه انسان دی چې هغه غوړ منګي دي او پیغمبر مبارک د درې مزمه کې مثال ورکړي دي چې وب په واچي او به وبېږي هغه تزان لوی سړی ښکاری کبرجن دی هغه تزان عقل کول ښکاری کبرجن دی هغه په مولیانو تفسیر کوي وره الکه دا چې کم بدعمل خلق دی او بربند دي د خدای نه بخت دی باندې سوچ او فکر وکړه چې خدای پاک سم کی مهنت وکړه په بدعملو چې خدای پاک سم کی
نو ایله بیلته و مولیانو تفسیره کې او دا غي خبرو کې نقطې راو باسه دا دین دشمنان دي کله دین جامه کې دي خو دین دشمنان دي نو زمارونو ما درته ویلو چې ګورډېره سخت خبره مخه تر روانې دي نو یو مسله چې مونږ ته مخه تر روانه دا غ نصيحت ز تذکیر د تکوم نو هغه د ځن کدن و ماته جمعه کې درته وي ورپسې کومه مرحله چې را روانه دا غي ته د قبر عذاب وای حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي و یو يهودن رااله يهودن چې منکر رااله نو ما ته دعا وکړه يهودن بما ته اعاذك الله من عذاب القبر خدای د قبر د عذاب نه وساته نو عائشہ صدیقہ مخ کې د حضور پاک نه د قبر د عذاب متعلق شنو اوریدل اخلومبه زمانه وي نو چې نبی علیہ السلام مبارک راغی نو عائشہ صدیقہ و تعرض کو الله رسول یو يهودن راغلی و او ما ته دوا وکړه چې اعاذك الله من عذاب القبر خدای د قبر د عذاب نه وساته ولې د قبر عذاب شته رسول الله مبارک فرمایل او عائشہ د قبر خو سخت عذاب دی او دا يهوديان په کې پراتی سخت عذاب دی د قبر نو بیا عائشہ صدیقہ و توجه شوا او حضور پاکم توجه شوا نو مخکنه به خودی ته سستی و تخیال نو عائشہ وی د دینه پس چې رسول الله مبارک کلم دعا کولا نو د قبر د عذاب نه به ایمان غوښته پیغمبر خو خپل پاک دی اخو په قبر کې داغه متعلق زموږ سوال کیږي دا به په زور دی لوي کې دا خلق ووري او عمل پیو کی یا خلق ووري او عمل پیو کی نورونو دویمه سخت مرحله د قبر د عذاب د غوري رب العالمین هم دې په حفظ امان کې اوساتي رب العالمین قران شریف کې فرمایي د فرعونانو متعلق فرمایي چې فرعونان کله خدای هلاک کړل په بحر قلزم باندې او دریاب په خدای را جوخت او خدای تباہ کړ لوی دریاب دی بحر قلزم سمندر دریاب دی ما لیدلې دی غزه چې کوم ځای کې هغه فرعونان هلاک شوی دی او تباہ شوی دی او موسی علیہ السلام چې په کوم ځای پورې وته دی او چې پورې وته الته کې بیا الله پاک هغه تک می چینه پیدا کړي وي هغه ځای کې زه اوسم تلې مغازه می لیدلې دی د بحر قلزم غاړه باندې دی او ورپسې بیا وادي تی هلاکه ده او بیا تلار کوهی دور ته تلې ده او پورې غاړه فلسطین دی او بیا اسرائیل هم دی نو چې الله کله غرق قرآن کې الله څه فرمایي الله فرمایي چې ما په فرعونانو باندې خطرناک عذاب پراغه وحاق بآل فرعون سوء العذاب ډیر خراب عذاب پراغه هغه عذاب سدي النار یعلاوی اور به پسارو ما خام پیش کیږي او قرآن کې چې سارو ما خام راشي دا طالبان وی استیعاب ته مرادی هر ټیم په اور بلیږي هر ټیم په د پاسه اور بلیږي په فرعونان او بیا دا ګوره د قبر د زکا چې د آخرت متعلق الله وی یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب قیامت پر ورځ الله اعلان وکي چې فرعون او د تابعدار ټول د دوزخ ورته ورغورځوي نو د قبر عذاب ثابت دی ډیر خلک نه مانی د قبر عذاب هغه خپل عقل پس منډي وای د شریعت په مقابله کې به عقل نه چلو الله چې وښتا نو منوبا د الله رسول چې وښتا نو منوبا مونږ به عقل د خدای او د رسول د خبرو په مقابله کې نه چلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله انسان مړ شي او د قبر کې کیږي نو د دوه فرشتي راشي هغه فرشتو ته نکیر او منکر وای ناشدا شکلونه دي نا پیجنګلو دي سو کې پیجنینا او چې بعض علما وایي چې نیک لراضی هغه ته بشیر او مبشر وایي نیک سړی له کله راشي نیک لا او ورته مخامخ کینی نو هغه نه تاسو کې مر ربک او داسې را پاسي کې د خپل مزیدار سترګې اومږي او را پاسي نو دی وې د مازیګر ټیم وته خدای داسې کې لکه د مازیګر وخت وي دی ما پرې د منځ کوما منظرانه قضا کیږي داسې ټیمه وی صبر کو د منځ خبره د اخلاص شوي مر ربک رب دې سوک دی نو رب خو مسلمان پزړه کې پروت ته الحمدلله زموږ تاسو پزړه کې زموږ خپل رب پروت ته الحمدلله دی ربي الله تمہارا بالله
او چې کم داسې نیکی او سره صفاتونه ذکر کی اغه الله چې اسمانونه پیدا کړی دي اغه الله چې زمکه پیدا کړی دي او په دې زمکو کې بلا سيزونه پیدا کړی دي نو بیا وت رسول الله صلی الله علیه وسلم را مخامخ کی او ما تقول فی حق هذا الرجل تر د متعلق سوی نو مسلمانی د خو پتر چې مانه به تپوس په قبر کې د چا متعلق کیږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوی جو ته پته ده نو دی وی هذا محمد صلی الله علیه وسلم جاءنا بالبينات مونږ له د قران آیتونه یا معجزات وروړي دي واضح احکامات وروړي دي نو مونږ د تابعداري کړې ده مونږ د پسې تلیو نو بیا به ورته وي چې دین دې څه دی دی وایي دین مې اسلام دی ورضیت لکم الاسلام دینا شکر دی چې الله مونږ ډېر ښکلی دین خوښ کړی دی دین مې اسلام دی نو هغې به ورته څه وایي وایي نم که نوم العروس ناوې چې څنګه یو کور ته راشي او میلمنۍ دقسې میلمنه سمله میلمنه په شان سمله بېغمه اوسه او حضور پاک فرمایي وی د جنت بستر راوړي وته یې واچوي او د جنت نه وته یو کړکۍ کولو شي نو دله د جنت یخوالی او خوشبویي راځي او دې جنت ته ګوري نو خوشحاله خوشحاله او دې تازه د چې دغه خوشحاله میلو چې دی په دنیا کې کته بلډینګ پاتې شو کور ته پاتې شو خزه ته پاتې شو بچی ته پاتې شو باغې څه کوي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا نیکان خلق دي الکه چې چاته خوشاله یو سړی پر کوټ کې اور کې اوسېږي او د تکټه بنگله ملو چې دغه کوټي پسې خپي چرې نه خپ یا یو سړی وي او کور والے وفات شي نو دی خو غمجنی چې کور والا خو چې دله خدای داغه نه خزه ورکی کله خزه ورکی دیندار ورکی صالح ورکی نو په غزله بلا شي بیا سکه بیا خوشاله د قرنګ دی به خوشاله او دی به خشتا وسور کې به پروت وي او رسول الله مبارک فرمایي چې قبر وتفراخ شي سمره فراخه مد البصر چې سمره د نظر لګي دومره الله وتفراخه کی الکه دا به څنګه فراخه مړه دا خو انسان هم نن سبا دا سیدونه تیار کړل ته د موبایل کې ګوري تا د په دې موبایل کې سمره سیدونه ښکاري تا د په دې موبایل کې په دې پوټي شیشه کې ټوله مکه مکرمه ښکاري بیت الله هم درته پکې ښکاري چې کوم ځای راواړی درته پکې ښکاري دا خو یو شیشه ده او په هغه شیشه کې ته د سترګو په نظر کې د څه راځي هغه پکې ګورې لیکن اب شیشه نی اب حقیقت دا مې تاسو له یو مثال درکړ او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمکه به ورته څه وایي اهلا وسهلا خپلو لرالی بیغم اوسا مزیدار ځای لرالی او تا زه ډېر خوشحاله کړیم زما په شادي نیکۍ کړې دي اوس د تا ته وسپارلی شو ته ما ته وسپارلی شوې ګورو به سره اوسه دا ځمکه پرې راغونډه شي داسې زور ورکړي لکه مور چې بچي له په سر زور کوي بچي وایي مورې لږ زور نور هم راکړه دی خوشحاله دا خو نیک سړی دی اوس دې نه به مونږ ذکر نصیحت به مونږ اخلو الله دې مونږ مسلمانان او صالحین جوړ کړي او چې کوم بدعمل انسان دی رسول الله مبارک فرمایي چې قبر کې څنګه کیږي او نکیر فرشته ولا راشي ډېر ښه شکلی وي ډېر ښه شکلونه وي هغې دې تپوس کې من ربک رب دې څوک دی ہے لا ادري نه پوهېږم که دنیا کې ورته معلومه مې خو چې ایمان یې پې نه ير به شي که دنیا کې د رب یادوم او منافقو هلته به دې یېري بیا د سره د الله مدد نشته دنه به بیا یېري رسول الله مبارک محترم مخامخ کې ما تقولو د په حق کې څه وی ہے لا ادري نه پوهېږم که ته وی چې نن خو هر چا ته پته ده کافرو ته هم پته ده يېر به شي دی نه به ور یادی منافق دی ير بشیته نه به ور یادی ما دینو کدی ولې د پیغمبر تابعداري دینه ده دا ټول مرد پیغمبر وارثانو ته کنزل کړي دی او بد دی ویلي دی ګورې زمارونو نصیحت ته کو ځان نه یادوم شکر دې زما د خلک عزت او قدر ډیر کوي او کنم کوي نو زما د چا په قدر او په عزت اس پروا نشته زم چې خدای ته درون شم دا ډیر لوی خبر خدای ته دې مونږ درانه شي څوک عزت کوي که نه کوي نو سبو کې څوک کوي عزت نو سبو کې چې نه کوي څوک سبو کې
چاته څوک نقصان نشي رسولی چې الله ولا څه لیکلي دی هغه به رسېږي څوک چاله فایده نشي ورکولی چې الله چاله څه لیکلي دي هغه به رسېږي نو زه ځان نه یادوم خو تاسو ته دا درخواست کومه چې دا عالمان دا د پیغمبر وارثان دي دی د پیغمبر دین خلقو ته رسوي چې اسلام دی دی قسم دی د پیغمبر د دین خدمت کوي دی د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین خلقو ته رسوي دوی ته خپل پیغمبر وارثان ویلي دي او خلیفګانې ورته ویلي دي پیغمبر خو نشته او نه د حضور پاک نه پس بل پیغمبر راغلی او نه به راشي نو د پیغمبر د قرآن او د سنتو خدمت څوک کوي همدا خلک یې کوي په 3 او 4 زره تنخواه ای هی په جومات کې امام له تاسو څونه تنخواه ورکوي نشته په ډېرو جوماتونو کې تنخواه صرف ډوډۍ ورکوي او کشتم نو 2,000 روپۍ میاشت ورکوي غټ جومات کې 15,000 تنخواه ده نو 15,000 خو ته قسم دې دروازې ګټي او مدرسه کې څومره تنخواه مدرسه کې د مدرس 4,000 تنخواه د غټ مولا 10,000 تنخواه نو په 10,000 خدای ته وګوره کار کېږي ما یو ځل وی زمونږه د دې حافظانو غریبانانو 3,000 تنخواه ده او د لوی مولا 9,000 او 10,000 نو یو بابا ودا د میاشتې مینه دا د ګنټې د میاشتې تنخواه خو د میاشتې دروازې خو څوک تنخواه نه ورکوي وی په دې کې ستاسو ګزاره کېږي مې قسم په خدای په دې کې زمونږ حافظان او مولیان حجونه او عمرې هم کوي دې کې خدای حجونه نه بوزي دې کې الله عمرونه هم بوزي وی دا څنګه مې په څنګه والله که مونږ هم پوهېږو خو دا یو څنګه باندې پوهېږو هغه دا چې روزي د الله په لاس کې ده عزت د الله په لاس کې دی قسم په الله روزي او عزت او ډوډۍ دا د الله په لاس کې ده داسې غریبانان عالمان مې ولیدل داسې غریبانان په مدینه منوره کې نوم یې درته نه اخلم یو ډېر عجز عالم مې په مدینه منوره کې ولید چې مې د جامو تو کتل نو خیرنې جامې وې وشلېدلې یاره ډېر په هغه جامو یې خفه شوم مې مولوي صاحب څنګه راغلی وي دا حج ته راغلی څنګه حج دراله الله راوسته یاره وې زما ډېر زیات شوق کېده بس یو سړی راغی ماته وی چې مولوي صاحب پاسپورت راکړه او فوټوان راکا او داخله را لوکړه او پلاره تیرې در پسې مونږ کو نه زه پیژنم نه مې پیژندلې دی نه راته پته لګي بلو دراله پاسپورت ورو لګوي لال شاه ما وته مولوي صاحب لکه چې جامې دي نه ته بیگ رانه روک شوی دغه یو جوړه را سره د ساده ما زر چاته وې الله ولا بندوبست باغه ده کې د جامو د جوړو ورته الله بوتلون کې دی دا سه غریب دا بشیر جانتا و د دې سدي بے وسه بے کسر قسم د خپل کورې نشته ساره ما ته غریب فریاد وکړو خورې د ما رکوټه او دا غې د کویدن مساله او د واده نو ما فریاد وکړو دا بس کوما مې بشیر جان غم کا والله بخیر کړي لیکن دا عجز مسکین فقیر د رسول الله مبارک ناتونه وي نه امامت نشته او نه درستا او خدای عمره لبو مدینه منوره تم خدای بوته مکه مکرمه تم خدای بوته او طواف ولته او مې تابه خدمت سوق کوي تو خدای له دمدمه ګرځي به دې سوق او په ډوډۍ مړولم مساله خلق په نیمه یا په ډوډۍ مړ چې ته خدای له شپې ته دروازه خوري تا به ګرځي سوق یو بابا وسره زمونږه ماما زوی دې در ان الله دې خوشاله کې هغه یو بابا وسره مرګري کو هغه ته تا نه کم پیسې لم خو دې به ګرځي بابا دل ته پټ شو بیا اوس بس کې ما وی دا بابا تا نشي ګرځولې ته خدای شته که تا تعالی خدای الله لند پروزر پکا دا بابا کم ځای ګرځولې شي الته د ماما د جی محمد صاحب خدای پاک دې خوشاله کې روغ صحت دې ورکی هغه وته خدای مرګري کو او دا سیو ګرځوا خپل بلد دې سلوي کاله پکې تیر کړی دي چې چا به حجر اسود نیخ کول کړو په دا الله حجر اسود هم کول اوس وایا کنه چې الله مهربان شي د دنیا څوک رکاوټ شته دې خلکو ته ځکه چې په الله اعتماد وکړي قسم د الله په ذات چې زمونږ د رب مونږ سره ډیره مینه ده زمونږ د رب مونږ سره ډیره زیاته مینه ده څومره ښکلي شکلونه راکړي دي بچي راکړي دي عزت یې راکړی دی دا د مینې نښه ده که نه اوس په دې وخت کې څوک فلمونو ته ناست دي څوک به د فلمونو شوټینګ کوي فلمونه به جوړوي او دې وخت کې به څوک زناکارۍ کې ناست دي او څوک به په خپلو کاروبارونو کې دکانونو کې مصروف چغې به وایي
ګلاس په 10 روپے او په 20 روپے او څوک بوتل کې چغه وي دل ترازه او دل ترازه او څوک په گاډو کې ناس او چغه به وي په خبر له ملاحور لا او تاسو الله خپل کور کې په خپل جمعات کې خپل عبادت تکې نه ولې دا خدای مینه نه ده نو په موږ الله ډېر مهربان دی قسم پاته ډېر زیات مهربان دی خو موږ ډېر بد قسمت یو زموږ الله سره مینه نشتا موږ بزر په دین کې نقطې راو باسو او مسلو کې به نقطې راو باسو په عالمانو کې په ګیره کې په پټکو کې شیطان نه تړ کې واچي داسې کاوه او بعض ظالمان لیډران دي د دین دشمنان نو لکه ټیک د چې هغه لیډر ستاسو د دین دشمن دی هغه ته خو به پیسې ملاويږي د بار نه نو خوار شي د لیډر د پاره تا آخرت ولې خرابې د لیډر د پاره ته ولې خپل آخرت خرابې ظالما دومره نه پويږي نه پوي چې څوک تا او ستا بچو ته او ستا خدي ته او ستا ماشومان ته قران او دین خي او شریعت ورته خي نو تاغي پسې لګي ظالما خدای شته کدا لیډر دې پکار شي دا علما به دې پکاريږي المرء مع من احبه حضور پاک فرمایي قیامت پر ورځ باغ چا سره مرګري چې چا سره دې مینا ده بیا برته پتال تو لګي او قران کې الله فرمایي یوم يعد الظالم على يديه فلا ظالم بلا شنو چکونه لګي چکونه بلګي سبا وای یا لیت قران ویم ګورځان نه ویم یا لیت ان اتخذت مع الرسول سبیلا یا خدای کده پیغمبر پلار تلې وسخه د پیغمبر لار تا تسوق خي دا خو ماشومانم پیږي عالمانه درته خي دی فلا رضا د پیغمبر پلارا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا خدایا د پلان کی برباد کړم زما دوستو چې هغه سره مې دوستانه نه وکړې سخبا نو ډیر بد قسمت لمه په دردو کې قسم په الله لمه په دردو کې لیډر د ظالم پیسې غشتي دي د دین دشمن دی ظالم دی در چانو نالمونه خاص کا سیادو اما خبره کوما مشر به ويم د لیډر بناخلما مشر د پیسې غشتي دي بي دینه دي نو تسل ځان د پیغمبر د صفنا او باسه ظالما ته ځان له سره پر اخرت خرابې او خيار جوړ شه د ټیک د کوټ ورکه نو ساخوغه د چې چاله دی خو خیر سړی په خو بدنن خپويږي چې پټه کې اره پټه کې چې نن سبا ار سړی خپويږي چې کما کې وي هغه بس موږ بس وایو خلکو ته موږ ته نصیحت کوو او هغه کې ستپې شکار دې پېښه لیکن کم از کم خپل اخرت مخرابا د بل د دنیا د خقول د پاره حضرت علی رضی الله عنه وای چې څوک د بل د دنیا د خقول د پاره خپل اخرت خراب پیدار قمقل د دنیا په د بل خکې منبر باغه جوړ شي مزه بداغي دنیا به د بل خکې د قومي سمله او د صوبې سمله منبر باغه جوړ شي او اخرت دا خراب مولیانو ته کندل تور پسې کې بدرته یو خبره کوم زمونږ په بعد مولیانو صاحبانو کې مغلطه شته دا نه چې نشته دا خو ځنګل دی پښتانه وي ځنګل کې هر قسمه شته نو غلطي بکیږي نو چې اوشي غلطي نو دا د مولیانو له بکیږي یو سلو کې 15 نه بوشي دا نو دا د نور نه خو 99% غلطي کیږي کنه نو ته هغه د یو مولا غلطي په ټولو باندې ورچسپان کې ضرب هغه په فیسبوک خوره او په موبایل به خوره پلان کې مولا دا چلو کده او بالکل یو که ظلم یو که زیاتی او که غلب خدای سنگینه سزا ورکړي نو پاغي ته ټول بدنامه ظالم دا بنکوي خان د تمارونه اری پاټه سره چې تعلق لري اری سره زما ټول بچي زما رونه زباغه نصیحت تاسو ته کو زه خود ته نو درېګم مون الیکشن ته درېګم زه استادو د فائدې لپاره خبره کوم نو تاسو ته دا خبره کوم چې پام کوي پټکی پسې ګيره پسې دین پسې تبلیغ پسې خانقاه پسې تصوف پسې مدرسې پسې جمعات پسې اسلام پسې مسلمان پسې او عالم پسې بدونوایه بس موایه ځان له خله بخرابوي نو خبره مې دې پورې کولا چې اسلام موږ له خپل دین الله را کړی دی نو سبا وای دا څوک ته تاسو وی د په حق کې دی وای هاذا دی وای له لا ادري نه پويګم بیا ما دینو ک دین دې سده نو دې بسوي هه لا د پتم د کریشتونی دین اسلام دی او د پخلبانه راځي ير بشته دي ظالمو د اسلام مطابق جون نه تیر کړي د اسلام نو وخت د ټول عمر پیسې په جوارو لګولې دي د ټول عمر پیسې په زناکارو لګولې دي د خدای انګريز جون خواخو
ده خو به وایي هغه انګریز دی خدای راوړی ده خو بربنډتوب خوښو ده خو شریعت نو خوښه ده خو ډمتوب خوښو د شریعت نو خوښ د اسلام نو خوښ د اسلام په دایره کې جون نو خوښ دا ازادي خوښه وه نو دا رونو قبر را روان دي ګورې قسم په الله وړه خبره نه ده زه راته نصیحت کوم دا ټولو نه مخکې ځان ته کوم ګورې زه ډېر ګناهګار یم ټولو نه مخکې ځان ته کوم زه ډېر مجرم یم ګناهګار یم الله دې ما نه هم راضي شي او تاسو ته هم زما رونه یې زما بیانونه چې څوک اوري ما سره مینه لري د ډېر لرې لرې ځای نه خلک مانځله زموږ راځي په محبت راځي او بیا دا مانځه نه پس دا بیان ډېر خلک په ډېر محبت او په مینه اوري نو زما بچي رونه دي مشران دي ټولو ته دا نصیحت کوم سره د خپله ځانه چې ډېر لوی سخت سفر را روان دی نو چې چا په اسلام په دایره کې ژوند نه تېر کړی په نوم ځان د مسلمان وي زه خو مونځ کوم هلکه مونځ کوې یوازې مونځ خو نه دی که نه زه خو مونځ کومه صاحب یوازې مونځ خو نه دی زه خو ذکر هم کوم کلمه هم ویم یو د اسلام دایره کې ژوند تېر که الله وایي ادخلو فی السلم کافه سر نه خپو پورې اسلام کې وردن نشه چې د نه کېږي عالمانو سره مینه وکړه چې نه کېږي مدرسو سره مینه وکړه محبت د زړه وکړه چې الله دې ورسره ملګري کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي تپوس کوي په ترمذي جلد ثاني کې حدیث دی وایي د یو سړي یو قوم سره مینه او د هغوی ته نشي رسېدی یو قوم سره مینه ولما یلحق بهم او د هغوی ته رسېدی نشي هغه لیدی نشي د هغې په شان عمل هم نشي کولی دی به څه کوي حضور پاک فرمایي المرء مع من احبه چې چا سره مینه یي قیامت کې به هغوی سره ملګري ګوره مینه هم کار ورکوي خو چې د زړه سوچه مینه یي نو زما رونو دی به وایي هی لا ادري نه پوهېږم هی نو فیضرب من مطارق من حدید حضور پاک فرمایي د اوسپنو په سټکو به ووالې شي او چې کم سړی پې کم فرشته پې مقرري په قبر کې نو هغه به ړوند دي په سترګو او کاڼه به وي چې ړوند دي چې دی یې ګوري نه چې رحم یې پرې رانشي او چې کاڼه یي چې د ده چغه نه اوري چې رحم یې پرې رانشي نو د دې دواړو غوږونو په دا منځ کې به یې ووایي فیصیح صیحة داسې چغه به ووایي چې ما سوا د انسان او د پیري نه ټول به اوري او دا عذاب شروع شو او یا اجدهاګانې به مقررې شي په ترمذي کې پرون زموږ تېر شو او یا اجدهاګانې اوهو دا به ټک ورکوي او حضور پاک فرمایي لو ان تنین نفخ فی الارض که یو اجدها په دې ځمکه کې پوکې وواو پوکی یو اجتها وو ما نبتت الى یوم القیامة زمکا بتر قیامت پوری شین ڈکی زرغن نکی دون خطرناک زہری تولا زمکا با تر قیامت پوری شین ڈکی زرغن نکی نو اغا انسان چی دا اجتها پی سارو مخام ٹکون لگئی او یاوی ایرونو گران کار دے کاسانا خبر دا دیرہ گرانا دا گوری زما دې قسم په خدای ډېره ګرانه خبره ده او لړمانان به پین خطي په دې خبر کې او ایرورې نه لاس لقول شي چې ځان ته بچ کې نه خپړه قول شي چې ځان ته بچ کې نه دې بیبي چغم نشواله نه دې بیبي چغاوري دنیا کې خلک چې کې مورې اے بیبي راشه نو مور راشي په سر ول زور کې نه مور راتې شو نه پلار راتې شي او نه تختې دې شي چې د پته منډه واما ډیر ګران دی د دنیا د لږ عیش و عشرت دپاره مونږ ځان تباه کو د دغې عذاب هم ځان مستحق وګرځو معمولي یو موټرګي دپاره خلکو ایمان پرېښی دی د یو موټرګي دپاره خلک لګیا دي امریکې ته منډې وي ځم امریکې ته برطانیې ته منډه وي هلکه ولې ځې ظالما د خپل ملک آباد که په قرآن او په دین او په اسلام باندې په شریعت باندې دا ٹھیک دا بار ملکونو کی خلق تجارت کئی تجارت تا سڑی کزی حلال رزق گٹی اس پر وانشتا وہ دے گٹی لیکن بربن توب لزے دی لزے کی اشو اشرتو کما دی لزے کی دا بدمالیو کم دی لزے کی دا شرابون کم سونا با اس کے منا سونا عمر بدی او یا کالا اتیا کالا با عمری زا زیاد نا زیاد سل بای سل نو 50 خبری 13 مل کر نو زیاد بسک
بیا بس سکے دمارونو اللہ سرا محبت پیدا کے جوڑ پیدا کے زما قسم پا خدے پا قبر کے بمدغا اللہ پکاری بل شیء نہ پکاری نیک کمالو کے رسول اللہ مبارک فرمائی ملی پس دری سیزو نزی یو دا سرخ پل اہل دی بچی و سر دی یاران دوستانم پکر آدھا بل و سرخ پل مال دی غلام نوکر کٹ پوزے بل و سر عمل دی نو دا اہل آیالب تے واپس راشی آوازی پریدی دوستانم تے واپس راشی آوازی پریدی او کٹ پودی نوکرم تے واپس راشی آوازی پریدی سو سر پاتی شی پل مال قسم پا خدے ریر سخت دا گوار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دا حضور پاک صحابی دے کم صحابی دے سے دا پیغمبر علیہ السلام 15,300 او یا احادیث امت رسول او دا سے جن دے تیر کردے دے حضرت ابو حریرہ کی او دلی او اعلی رومالو پودے پی پاکولا وی بخ 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 واہ واہ ابو حریرہ پدی رومال کے پودا پاکے حال دا پیغمبر و ترایات شو وی دا سے وقتو کہ دا رسول اللہ مبارک دا ممبر او دا کوٹے پا میانس کے با بے ہوشا پروتو دا لوگی دا لاسا بے ہوشا ڈوڑے بناو نو خلقو میں سر للت ورکولی چے ابو حریرہ لے ونے زما دے پر رب قسمی لے ونے بنو دا لوگی دا لاسا بے ہوشا او چے خیٹ با میں دڑکاو نو ما با دے خیٹ لپزمکا زور ورکاو زور با میں زمکی سارا ورکاو دا سے دڑ با میں دے خیٹے کاو دا سے وقت تیر کڑے او دا حضور پاک نے زان نے دے جدا کڑے اے قسم دے ما پرون مونگا پا حدیثو کی تیر شو اصحاب صفہ چکم دا پیغمبر شاگردانو طالبان دا رسول اللہ مبارک بڑا غم چاہنے دی پریخیغہ زمانہ کی باقی پوری خلق و خاندر کہ چاہ بڑیر خیراتو کا صحابوں کے ویداری آکار او کچا بدا سلک خیراتو کا وی دیتا را خدای ساجد خدای گواہ دے کاغا دا پیغمبر طالبان مجھے پریخے نے اغیقیم خلق نکتے ریستی دی او خبری واپسی کڑی دی نو اغیب اسو یاو سادر با غریبانانو نتاو یاو سادر اب پلاس نیولیو چرانا اون غرزی گیا عورت مخکارا نشی یا خدا یا او رسول اللہ خد بشات ولالے وے نو رسول اللہ مبارک بخدو توے وی چی سجدے نا سرو چتوے نو مو چتوے زر چی سڑی کینی نو سرو چت کے ولی دا غریبانانو لنڈی کمیسو ندی نشتا یا یو سادر دے پرتوب کمیس نشتا دا غیب پر عورتم نظر ہوندے دا جو دا زندگی نو حضرت ابو حریرہ سپلے بنوے بخبیب لکھ پہ باجت کر دے یو لنگ کی باو کمیس پہنو لارا کی بناس تم سوال با میں نکو دا چانا نو پلارا با ماوی ایک سوک بدل میں ماتا قرآن دا یویت ماناو خواہے مطلب با میں دو چی دا ما دی مقتب او گوری نو ما با کورتا ڈوڑے لگو دا سے جو دا حضور پاک نا یو زین دی جدا شوی وہ ما ہجرہ کراغ اسلام روڑا تین دی جدا شوی ٹولا شپا بے حادیث دو تولو او دا پیغمبر خدمت پہ کاؤ لیکن چے کلمرینو جاڑی اغا ابو حریرہ دا پیغمبر خاص مر گرے دا رسول اللہ مبارک فقیر و مسکین صحابی کہ دین دا پارا لگی تیرے کلی دا خیٹی پوری کانی تللی دی او جاڑی سیبا نو صحابہ ہوتی ولی جاڑی لک ساتھ پس پرے دا حضور پاک سر ملاقات کی گی دا منگ سلام برسے اوی جاڑا ما وی ولی وی سفر دیر اگت دے و سامان کم دے ایرونو قسم دے گوڑا دیر اگت سفر دے نما والد صاحب دے خدای پاکو بخی چکل دا آگا جنازہ منگ پا دروازے استلا نو زمان پر لکی غیر اختیاری او ٹکی راغی ماوی داڑی ہوتے باس بیا با پدی دروازہ نران دا خطا جوڑا کڑی وا پانتش دا کور خطا غشتیو لاڑی بیا با پی نران خطا نما والدہ صحبہ دے خدای بخی ما ترم بچیوی دا قبر نڑی را یاری گا ویستا نہیں یاری گا خدا قبر نڑی قصب پا خدای دا بیر وخوی وی دا بس چلی دا قبر نویڑی را زیادہ یاری گا اقا قبر نڑی او چی یو ظل یو سڑی خخ شو نو بیا بسو کالا پس راضی دنیا وائے کیا
دوبه تلار چې یو 15 کاله پس براشي کنه شرات ته عذرینو بچی بال ته درشي ملاقات به سره وشي لیکن چې د مرګ په سفر ورل کله برازي تاسو ټول ته ومرونو 100 کاله پس برازو 100 کاله پس 200 کاله پس 1500 کاله پس 1 لک کاله پس نا واپس کېدل نشتا ډیر وګت سفر ډیر وګت پوم پکې نشتا ببوزه پکې نشتا ایسی پکې نشتا هیټر پکې نشتا دومره وګت سفر موږ یې کړی دی فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين نصیحتو کا دے خلقو تا مسلمان بفیدہ وای رولو منز من پرے دے گوری منز کاوے دیر خلق منز نکائی دیر خلق دا پیسو دا دولت دا وجہ دا جبی منز نکائی جیل تکار خرابی گی آئے آئے دیر خلق ما تا ٹیلیفون کے جماعت رانا لری دے دان لو کم ولی جماعت سر دے وی لری دے کن آئے آئے یورز بزان لو کی دویم دا پیسو دا پارزان دے تبا دا سکر زکاة چابانے فرضی مپری دے ورکر حج فرضی ہوئے کہ روجی نیسے نفلی نیسے رونے نفلی اللہ پر وجوڑے خوشحال دا گل او دا زیارت پر رسول اللہ مبارک روجے نہیں والا دا گل پر روز روجے نیسے دا زیارت پر روز روجے نیسے دے روجو لزور ورکے اللہ پر دیر خوشحالی کی سڑی خمرین صحت و سرخی حضور پاک با ار گل او زیارت روجے نہیں والا او کل بید اسلامی میاشی دیار لسما سور لسما پینزل لسما نہیں والا کل بید چه میاش رو قطلون بیدری بینی والی او دا میاش پاخر کے بیدری نہیں والی کل نیسے او دا شپے لگا اللہ تا پاسے او جاڑے ہوتا دا شپے پا جاڑا ڈال دے دیر خوشحالی او بخور لپاسے کنا پاسے چتا پی خور کے دکاری پیشمنی پاسے کنا پاسے چتا پا سفر دے لاہور تا یا بلقوا پیشمنی پاسے کنا نو دا غلق سفر دے و دا دا خیر دیر وی سفر یو سڑے جو ملک تزید سعودی تزیاد و بیتا سور وزی دی پکر منی بیک تیارا و جامع و سامان و سیبا تب کرنسی ولی التزما نو دا خیرت خوڑیل وی سفر دے دان مونسا تیارے والا کلا بل تحبون العاجل و تذرون الآخرة دنیا مواغشتر آخرتم پریخی دے اللہ وائی لک بچو باندے محنتو کے دمارو دا بچی دیندارہ کے ملالے بوزے اس قرآن تیز دکے دین پیز دکے موبیل پلاسو کی ورکڑی دی او قرآن متاو نفاو ٹولو از خلق موبیلو کے لگیا دی نور کلب خلقو چه لاس جیب تخکتا که تسبو سارا باو جنگی دا نو ذکر بے شورو کو او سارا ما خام بسیب جماعت دالکانو نٹکو او قرآن بے وی اس سب منزلہ نہ رہا دیر شکایت دی منزل جماعت تصوب نہ رہا او ما ذکر چه منزو کی ملا صاحب مخراوالی موبیل لو باسی او مقصدیانم دیوارونو دا ڈاڑی ہوئی موبیل رو باسی دا خدای خاطرو کے نپکاری گی موبیل منزو کے ذکرو کے تصویر آوالے پتہ نلگی کلم رو او چی پدہ غلار ورلی نو کل واپس کی دل نشتا گوری دمارونو خدای گوادی کا واپس کی دل شتا نو دتا بوی لا دریتا ولا تلیتا ندی دا چاہت تابیداری کڑی و ندی دا قل نخوار شکار رشتے نو پدی سٹ پہ پسٹکو وی او دی بچے غیو باسی او زمکا و تسوی ویتا دا ما پا مخ گردی دی پا مخ دا زمکا دیر میں بدی شوی زکا دا ما پا شاتا گناہو نکول ستا پا وجہ پا ما عذاب نازلی دا نن تما تا اس پارلیشو زتا تا اس پارلیشو تباو گوری چی صدا سرکو نو رسول اللہ مبارک فرمائی ترمیزی کی پرون حدیث تیر شو زمک دا سے پیغمبر مبارک دا گوتے گوتے کے امندلے وی زمک و پیدا سے را جوختا شی دا پختے بے پیو بلکہ دلکش دا ختم دل ندی قیامت پور دا قیامت پور دا قبر عذاب اوہو دیر گرار دے دیر سخت عذاب دے حضرت عثمان ذو نورین دا رسول اللہ مبارک زم دو لونا پی واجد دی چی وفات شو بلے ورکلا او چی بلا وفات شو ارمان کمی دریمہ و دریمہ مورکو او دا رسول اللہ مبارک مبشر بالجنت تی جنت زیر و تشوی دے او یوزل حضور پاک ناس تو حضرت ابو بکر را دے اقا سی ڈڑا والے ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ را دے اقا سی ڈڑا والے ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ را دے زرکی ناس تو پخپو اعلان دے سادر خور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وطوی اللہ رسولہ ابو بکر راغی او سمتوجہ دے ورنکلا
زرالم مال دیم څه توجه را نکړه او چې عثمان راغی نو زر کېناسته او پلان د خود صادر خور کو حضور پاک ورته فرمایي اے عمر هغه چا نه حیا ولو نکم چې الله فرشته ته حیا کوي هغه عثمان رضی الله عنه چې په قبر ته کېناست نو جړل وي سلګي به आवाज وی د جنت او د دوزخ ذکر کیږي نه جاړي او قبر ته جاړي وی ما د خپل محبوب نو ریدلې دي الله نو فر صحابه داسې خلک چې قبر د آخرت د پړولو به پاونه کله چا خشو رستو بہت آسان شي کله چا بد شو رستو ته سخت دي او حضور پاک فرمایي چې قبر روزانه سړی ته आवाज کوي انا بیت الوحده زګوري د تنهایی کوټه ما زده چینجو کوټه ما ځان سره چې راځي د تیارو کوټه ما ځان سره د ایمان رڼا راوړه ځان سره د چینجو دارو راوړه د نیک عمل په شکل کې او ځان سره د نیک عمل په شکل کې مرګري راوړه سو منه خورې به در باندې واړو دي یو دیوال د شاو بل په دې مخشي یو تخفی بل خوا بل سر شي برم خور او لاندم خوره او چې وارثان د نرو ګرځي نو دا فرشتي راځي ته پوسونه درځي نو سبق ورو المؤمن من دان نفسه مسلمان هغه دې ځانو پیژني د څه شی ما موږ قبر وړو ډېر قبر جنیو مسلمان زموږ د نظر نه اسم ناراضي او زمون مال دولت په فضولیاتو خرج شو بیزای په فضولو سیزونو زمون دولت خرج شو هرونو دنه پاتې دي درنه بچو نو وسو کړ وسو تا د خدای د پاره پکې نیک اعمال وکړي نیک اعمال په خپل مال او دولت کې وکړي بدونه ځان وساته ورو خدای ته د شپې وجاړي مړې نه که خوب لکم چې دروازه خوب وکړي دا غي په تشبیه خوب کم شي دروازه خوب وکړه قیلوله سنت تا د غرمه خوب وکړه قیلوله ځان سنت سره بدل کا اس پته نه لګي ګورې نن سبب بل شان مرګونه خو ټیک ټاک پیناګانه ټس مړ بشي نه مالدار پیجنې نه غریب پیجنې نه مولا پیجنې نه مقتدی پیجنې نه خدای پیجنې نه سړی پیجنې نه پیغمبر پیجنې مرګونه امت پیجنې او سونه به جمع دی واسه تاسو نه تاسو مریم راوړي سونه به جمع دی زمارونه ما باندې ډیر ګران یې چې سو کم زما آباد اوري په ما ډیر ګران دي نو مهرباني وکم دی عالمانو تمزیو نصیحت کوما ان څوک چې وي او ار ډلې والا چې وي د خدای خاطر وکړي دین ته توجه ورکړي د الله او د الله د کتاب خدمت وکړي د قران خدمت وکړي او د پیغمبر د سنت او د حدیثو خدمت وکړي او په معاشره کې چې کومه برایي دي ګناهونه دي د هغه خلکو ته نشاندهي وکړي چې خلک د ځان وساتي یو بلکې مپروزه خدای ته وګوره یو ته کافر او بل ته کافر یو په یو پورین خطه بل په بل پورین خطه او اغیار را پورې خان دي پیرانو صاحبانو تبه تبلیغ والا دوستانو تبه او تاسو تبه موزه تبه چې مونږ الله ته متوجي شو ډېر سخت سفر را روان دي مونږ الله یاد او قران تلاوت کوي ذکر کوي درود شریف چې پلا رضانو تاسو څه کوي درود شریف نشي ویلي وای درود شریف قل هو الله احد سورت نشي ویل او چې د شپې سمله مړه ټول ته یو خبره کوم پدې بدن نه پس کا خیر ان شاء الله عمل کوي ټول به عمل کوي سار چې پاسه سلورم کلمه سل په روایت سلورم کلمه بیا ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حضور پاک فرمایي چې سل کرته څوک دا وظیفه سار کې وای دی به خدای د شیطانانو نه په امن کې ساتي پدا غروز بدی نه باز خلک وی نه کې تمړه نه کېږي ته دا اصل کرته ساروایا تا نه کې تلو شو کو نه نه کې ته بدل کېږي وسوسو بالا بیمار د پارم دا بهترین علاج څوک چې په وسوسو کې مبتلا دي بس سار د سل پیر یک سلوره کلمه یاد شو لا اله الا الله وحده لا شريك له الله یو د شریک نه لري له الملك بادشاہ الله لدا وله الحمد ثنا صفت الله لدی وهو على كل شيء قدير دا مستاتره پختنه وسانه مانو
بعض داسم پکې راځي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت جون ورکي مرګ ورکي وهو خير لا وهو حي لا يموت جم دې مرګ په ناراضي بيده الخير لاس کې خیر دی وهو على كل شيء سل پیره بوای چې څوک دما आवाज اوري او څوک دل تناشه وای به ان شاء الله او چې ما خام کله سمله نو پر رسول الله مبارک درود شریف مړه سل خو خامخا وای خود وسه پیره وای یعنی دو سبنی سل خامخا وای د درود شریف فضیلت برته که خیری چې یو جمعه کې وي ان شاء الله وای به ان شاء الله او تلاوت د قران شریف کوي او چې پلا راځي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله افضل الذکر د الله په خوشالي الله الله وای او درود شریف وای او قران په ناظر نه درځي شروع کې او کچاله وردی نه نو سوره اخلاص ټولو لوردی کنه قل هو الله احد دا وای پتہ نشتا لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله حضور پاک فرمایي جب د خدای په ذکر تازه او ساده چې الله را نه خوشاله شي نو اخر به خوشي اب مدد به الله کوي مرګري مله دی ګوره هو معكم اينما كنتم الله ما مرګري دی مدد به الله کوي بل څوک نشي په کوله قبر کې دې څوک نه پکاريږي به د الله او د نیک عمل نو په دې عمل کو زمارونو ښا نو دې کې څه خبره د آخرت پاتې دي ان شاء الله اب آینده جمعه کې د ذکر کما ها زموږ د عمر دو کې په خایو لور وسیده بیا ردی نه په خبر تلل جمعه ګل لورې نو ډېر خسړې او ډېر نیک سړیو نو ما ته پته نه و دا غزو زیارت ګل 13 جمعه راغلی وي د ما بلار یو 15 چوپات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي ډېر خسړیو تاسو ټول زمیدارو په پیجند دې عمر زو کې یخ په کې دکانو الله دې وبخي الله دې آخرت خوشاله او تاسو خسړیو چې ما ته وي بوډاوالي کې قران شروع وکړ بالکل بوډا او بیا زبوتلم وی تا تقریر کړو ما قران شروع وکړ په بوډاوالي کې په ناظر قران ختم کړ دې اجیابات کې اوسېده او بالکل نو الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي پردلاباد د امیشپور والا وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د امید میا ډېرې د بارمن خور وفات شوی دا الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د قطبین خیر او د کندي د صدیق او د فواد مور بیبي بیمار ده الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي بیماری الله را ولي الله لرکړي الله دې ولا شفا ورکړي بعض مرګرو ته مشکلات کی دعاګانې غوښتې دي الله دې مشکلات په خیر بدل کړي او بعضی بیماران دي الله دې ولا روغ صحت ورکړي نو دا دم ختم چاره لګلې دي دعا کې ټولو مریضانو ته یا الله ټولو بیمارانو له شفا ورکړي یو بل بیمار دی شیرپاو زمونږه دوستان دي اجازه الله صاحب دي دا غیر رشتہ دار دي نو دا غوي والده بیمار ده او د ګل پر هسپتال تمبوزي دعا وته کې چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله ولا شفا ورکړي څومره بیماران دي الله ټول شفا ورکړي باندې دوستانو نن ټلیفونونه ماته کړی دي د چارور د چا پلار د چا مور سو کرا لوي مونږ ته دعا وکا نو د هر چانو مغشت الله تګرانی خود الله ټول پیجنې د جمع دعا وکي خدای کې په دې جمع کې څوک بیمارانی شفا ونه ورکړي بعض دوستانو والدین بیماران دي زموږ یو مرګري د پیښور داغي والدین بیمار دعا کوي چې الله ولا شفا ورکړي د بعض لونه زمان بیماران دي الله دې شفا ورکړي د چا په کورونو کې چې بیماران دي الله ټول شفا ورکړي کم په هسپتالونو کې بیماران دي شفا ورکړي زموږ یو رشتہ دار دي رضا فیاض خان داغي رور بیمار دي او دعا وتاو کې هسپتال کې داخل دي چې الله ولا شفا ورکړي الله ولا نعیم خان نو مې چې الله روغ صحت ولا ورکړي څومره بیماران دي الله روغ صحت او شفا ولا ورکړي څومره مردگان دي الله مغفرت نصیب کړي څومره تنگدست دي الله فراخ روزي نصیب کړي الله زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي الله د دواړو جهانو د شرونو د فتنو په امن کې وساته یا خدای د فتنو د دواړو جهانو په امن کې وساته دعا وکړه د جمعې ورځ د مبارک الله دعا قبلای دې دوست مرګري تعالی ته دعا وکړه چې الله روغ صحت او شفا نصیب کی الله د ځن قدم د سخت نه مو ساته الله زمون نه صاحب هغه وخت چې کوم وخت ته زمون نه خوشاله
داسې رانو باسې لکه یو غنه چې د وجود نه وځي خدای د قبر د عذاب نه مو ساتې خدای قبر د جنت د باغچو راته باغچه کې خدای د کند جهنم د کندې مه ګرځې او خدایا حساب کتاب راته په قبر کې خدای جواب د سوال آسان کې الله خدای چې زمونږ کوم مشران مړه دي او په قبرونو کې پراته دي خدایا ته په قبر د جنت د باغچو وګرځې او که څوک په عذاب کې مبتلی الله مونږ سوال ولکو د جمدو طاعت د غایب مړي د پاره قبله خدایا هم اوس ته عذاب پورته کې هم اوس ته عذاب پورته کې تا ته مونږ سوال کو دا غي د پاره عذابونه ته پورته کې خدای مونږ د رسول الله مبارک دین نصیب کې او شریعت هم ژوند او مرګ نصیب کې خدای اسلام کې هم د سر نخ پورې داخل کې خدای د دنیا او د آخرت د پریشانو نه مساته الله د دنیا او د آخرت د پریشانو نه مساته الله د دنیا او د آخرت د پریشانو نه مساته او د دنیا او د آخرت خیرونه او عافیتونه او برکات هم نصیب کې الله تم د مخلوق د شر نه وساته تم د مخلوق د شر نه وساته تم د شیطان د شر نه وساته او خدایا د چا په لګي څومره حاجتونه دي او شریعت سره موافق دي پورا کې زموږ د आवाज چې څوک اوري خدای ته حاجتونه پورا کې کم مسافر دي په بار ملکونو کې غریبانان مزدورول نه کارول تللی دي ته دا غوي د عافیت او د خیر جو نصیب کې او چې څوک هم په کیسټو کې په موبایلو کې دا आवाज اوري ته دعاګانې قبول کې ته د خیر او د برکت ژوندۍ نه اما بعد دوستان دې موږ سره ډېر اخلاص کوي ډېر مینه کوي ډېر محبت کوي دې نمونه نالم لکه مې پراتري خدای ته وسره مینه وکي ته خیر او برکت نصیب کې او د فتنو آفات